رونو سورت اخلاص گوری تاسو موایه د دوالو جهانو سردار مبارک فرمای سوک چی سورت اخلاص یوزل و یوزل نو رب العالمین پی د قرآن حکیم د لسو سپارو پا برابر ثواب ورکی د سلس قرآن پا برابر ثواب ورکی یوزل رسول الله مبارک صحابه توی تاسو ایسار شیدر باره د قرآن حکیم دریم حصہ تلاوت کوم اغوی چې دریم حصہ تلاوت کی خود لسو سپارو تلاوت بکی نو د دوالو جهانو سردار مبارک پی صورت اخلاص قل هو الله صورت تلاوت پیو کده پیولستو وی دی باندې الله پاک د قرآن د دریم حصے ثواب الله ورکی من پر طالبانو تس خبری پکی کو ثواب استحقاقی و انعامی اغا پریگده پاگی باندې تن پویگی خو بس الله پاک دیر لوی ذات تی چه اغا پی ثواب ورکی نو د موستا پکی سویمه ده نو چې درې ځله کوم انسان صورت اخلاص ولسته نو رب العالمین به د قرآن حکیم د یو ختم په برابر ثواب ورکي نورونو د مور او پلار خو د هر چا مړه دي که نه د چا به نیکونه مړي د چا به مور او پلار مړي د چا به خور مړي د چا به بل څوک مړه وي نو چې نور څه نشي کولی نو یو درې ځله خو د روزې صورت اخلاص وایه مور او پلار ته ثواب وربخه که نه تا ته برکوټ اخکاری خو ثواب پکې زیات دی او د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي چې څوک دروازې 200 کرته صورت اخلاص وایي نو رب العالمین به د 50 کالو ګناهونه وبخي خو یو ټکی پکې دی چې پردی قرض پینی ځکه پردی حق الله نه بخي او چې پردی حق پی نوي نو چې څوک دا صورت اخلاص دروازې 200 کرته ووایي او دا وایي نه الله بوله د 50 کالو ګناهونه وبخي نو چې ټوله ورځ پردی غیبت کې نو لږې تسبیح راواله دا دروازې یو 200 کرته وایه که نه د کور نه به د الله پریشانۍ ختمې کي رزق به د الله پاک پراخه کي او ثوابونه به د رب العالمین بې انتها درکوي نو قرآن سره به محبت ساتو پخوا چې به د سار منځ شو که نه نو د مانځه نه پس به دا کسان کېناستل او تلاوت به شروع کړي په جومات کې به ناوخته پورې تلاوت کېده هغه شی نشته د مازدیګر د مانځه نه پس به دا مشران جومات کې ناستو تلاوت به کوو د ماښام د مانځه نه پس به د مشرانه په جومات کې ایسار شو د ماسخوتنه پورې به یې نفلونه کوله هغه شی خلکو بس پرېښی دی بس اوس دنیا کارونه زیات شوي الا ماشاءالله که ډېر کم کسان وي نو هغه به وي